نن زیر بحث مسله زمون هغه مسله د طلاق ثلاثه ده. دې مسله کې مدعی څوک دی، مدعی علیه څوک دی. نو دا مسلم د ذو جهتین، هر فریق مدعی هم دی او مدعی علیه هم دی. اولنې تعریف کې تاسو راواخلئ: المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. مدعی هغه څوک دی چې د یو حکم شرعي ثابتول هغه خپل ذمہ داری وګرځي، د یو حکم شرعي ثابتول دا په خپل سر واخلي. نو د درې طلاقو د یو مجلس وقوع د اهل سنت والجماعت څلور مذاهب د دې د وقوع قائل دي او غیر مقلدین د دغه د وقوع منکر دي. دویم نمبر، د یو مجلس درې طلاق دا درې واړه نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي. دغه غیر مقلدین دغه درې د عدم وقوع او د یو د وقوع قائل دي، هغه مدعی دي، مونږ مدعی علیه. دویم نمبر، المدعی من یثبت امرا زائدا، امر زائد دا غوی ثابت دی چې هغه د درې عدم وقوع او د یو وقوع ده. دغه رنګي د یو مجلس درې طلاقو د وقوع قائل اهل سنت والجماعت دی. نو دغه د مدعی حیثیت لري. دریم نمبر، المدعی من یخالف الظاهر، د دې مطابق صرف غیر مقلد مدعی دي، ځکه خلاف الاصل دعوه د ټولو مسلمانانو خلاف هغه دیو لري. څلورم نمبر چې کوم تعریف مونږ میزان ګرځولی و، المدعی من اذا ترک ترک. مونږ که د یو مجلس د درې طلاقو د وقوع دعوه پرېږدو نو جګړه نه ختمیږي. هغوی راته وایي ومنئ چې دا درې نه واقع کېږي بلکې یو واقع کېږي. هغوی که د یو د وقوع د یو مجلس د یو طلاق د وقوع دعوه پرېږدي جګړه نه ختمیږي. مونږ ورته وایي ومنه چې درې واقع کېږي. خبره پوه شوئ؟ نو معلومیږي مسله ذو جهتین ده، هر فریق مدعی هم دی او مدعی علیه هم دی. ذهنم په خلاص شو. تاسو کې شاته ملګري چې وي سبق دوران کې وده وي، نو ما کسان لګولي دي تاسو پسې شاته که کم ملګری تاسو کې وده شو نو زیر کلاس نه به نیغ وباسم. یا بعضې ملګري هغه د سبق دوران کې فیسبوک کوي، نو ما کسان نن تاسو کې لګولي دي که کم ملګري موبایل را واغستو فیسبوک کې وکړو موبایل به مکمل سرکاري کېږي. دا مو واغسته واورېده د ژوند او زندګۍ کې اول ځل به وي چې زما په کلاس زما په سبق کې چېرته طالب وده کېږي یا موبایل راخلي فیسبوک کوي. بالکل دغه څیز به ناقابل برداشت. ما لکان لګولی دي که کوم سړي فیسبوک راواړو موبایل به ته مکمل تلی. بیا خبره مو اورېده یا شاته لکان واورئ که کوم هلک وده شو مکمل کلاس نه ویستلی شو، سبا بل څه بس ورځي څومره پاتې دی دی هم کلاس ته نه راځي. کم از کم توهین خو مه کوئ د سبق که نه. تاسو کوم چا په زور خو نه یې راوستې دلته، نه دلته کومه ډګري میلاویږي. دلته دغه نه بد قسمته طالب کم یو دی چې خپل وخت هم خراب کړی، خوب یې خراب کړی، دلته راځي او فیسبوک راړی په موبایل باندې. خمولا صاحب دلته راځئ. اول نمبر د غیر مقلدینو دعوه د غیر مقلدینو وایم مولا صفحه نمبر 109 باندې تاسو وګورئ. صفحه نمبر 109. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه غیر مقلدین په یو مجلس کې په یو دوهر کې په کلمه د یاد وساتئ دې باب کې د غیر مقلدینو چې کومه دعوه ده همدقه د شیعګانو هم ده. شیعګانو کې په دې باب کې دو مسلک دي، مخکې تاسو ته روان دي. هغوی کې شیعګانو کې د بعضو مسلک دا دی چې د یو مجلس درې طلاق درې واړه نه واقع کېږي. دا یوه ډله وایي اقلیت و یو طلاق هم نه واقع کېږي، او هغوی کې چې بیا اکثریت دی کوم جمهور دی پکې هغوی وایي د یو مجلس درې طلاق درې واړه نه واقع کېږي بلکې یو واقع کېږي. او دقه مسلک بیا د قادیانیانو مرزایانو هم دی. اهل سنت والجماعت څلور مذاهب هغه د درې طلاقو د وقوع قایل دي. ټیک شوه؟ مخکې به حواله راوړې، مخکې کال دا خبره ما کړې وه غیر مقلدینو زه په میډیا چیلنج کړم. ما ته وایي که تا سره د شیعو د کتاب حواله در سره یې وښایه.
ما به میډیا تر شیو کتابو خود دغه حواله مې خود به راغی نو بس غیر مقلدین په غیبه باندې خاموش شو په بوه د الذی کفروا فیوم دعوا غیر مقلدین فیوم مجلس کی بیو طهر کی پوری مناسب دا مجلس نه دیو مراد طهر اخلی ساخلی خبر پوهیږي کنه طهر خو پیژنې کنه ناز وای چې موږ سره تعلق نه ساتي موږ او طهر هیڅ نه راځي موږ ته څه خبره او د دې مجلس نه مراد هغه ساخلی طهر اخلی وس مجلس هغه زمونږ استاد چې کوم مجلس ته هغه نه دی مراد اوس کې دیږي یو سړی طلاق ورکو بل طلاق په 10 کیلومتر پس ورکو بل 60 کیلومتر پس ورکو نو دا یو مجلس ته راغوي پنځ یو طلاق کې نن ورکو یو سبا ورکو یو بل سبا ورکو دا غوي پنځ یو مجلس ته یو طلاق کې دی هفته کې ورکو بل په بل هفته کې ورکو بل په بل کې ورکو دا غوي پنځ باندې یو مجلس ته د مجلس نه مراد طهر دی د مجلس نه مراد څه دی دلته ځکه موږ لګول په یو مجلس کې یعنی یو طهر کې په کلمه واحده سره کلمه واحده څه مطلب چې خزي ته وي ته په درې طلاق سره طلاق یا په جدا جدا کلمات سره چې ته طلاق په یو کلمه په کلمه واحده سره یا په جدا جدا کلمات سره خپل بیبي لره طلاق ورکول سره درې طلاق نه بلکې یو واقع کی درې طلاق نه بلکې یو واقع کی په یو مجلس کې درې طلاق په یوې کلمې سره یا په جدا جدا کلماتو سره ورکول د بدعت کېدو د بدعت او حرام کېدو د وجه نه درې نه واقع کی بلکې یو واقع کی توجه وکړي زمونږ امیان خلک یا هغه خلک چې هغه د موضوع سره واسطه نه وي هغوی ته دوکه بس ورکړي دلته به راونیسي وایي تاسو وایي چې په یو مجلس کې درې طلاق ورکول د حرام کار دی دا بدعت دی جی ها بالکل په یو مجلس کې درې طلاق ورکول دا څه دي حرام دی بدعت دی و یاره چې یو څیز حرام وي او بدعت وي نو دا واقع څنګه شو خلک به دې دوکه کوي وایي تاسو منئ چې په یو مجلس کې درې طلاق ورکول دا بدعت دی دا حرام دی نو چې یو څیز بدعت دی حرام دی نو واقع څنګه شو بیا نو چې کله دا خبره وکړي بیا د لاس نه ونیسه ورته ملګري غلط بیاني مه کوه خبر وقوع کی زموسته جګړه نشته ده په وقوع کی زموسته جګړه وای په وقوع کی زموسته جګړه واقع خو تام واقع کړي دي خو ته د اصل نه خلاف دا ولري ته وای چې درې واړه نه واقع کی بلکې نو چې حرام نه واقع کی به دا یو څنګه واقع شو دا سوال خو به تاغه واقع کړي وي چې شیو د بازو مولایانو مسلک د تاوی چې یو نه واقع کی بیا به په موږ باندې اعتراض کړو خو ته ور دې نه قیل ته خو چې واقع کی خو یو واقع کی خو نو واقع کړي خو تام دي کنه واقع کړي خو تام دي او دویم نمبر توجه وکړي یو سیز د حرام او بدعت کې دونه د نه لازمي کې د واقع کیږي امنا تاسو ته مخ کې به حواله حدیث روان دی ابن عمر رضی الله عنه خپل بیبي په حالت د هیڅ کې طلاق ورکړو حدیث د بخاری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو ابن عمر رضی الله عنه ته فرمایل ول تخبلی بیبي ته رجوع وکا او چې کله بیا کې زړه وختل طهر راشي نو طلاق ورکا نو ګوره که واقع کېدې نه ماته ګوري مولانو ماته ګوري که واقع کېدې نه نو به د رجوع خبو کوم ورته ولي کو ورته ویل چې د حالت د هیڅ طلاق سره واقع کیږي نه نو ګوره په حالت د هیڅ کې طلاق ورکول دی حرام خو کچا ورتل نو واقع کیږي زیرم په خلاص شو تب جوابات را ذهن ته وای جواب دعوت اهلسنه والجماعت د څلور وړو مذاهب اتفاق خبره ده اهلسنه والجماعت مسلک دار چې یو مجلس درې طلاق یا مختلف مجلسونه کې په یو کلمې سره یا په جدا جدا کلماتو سره خپل بینت او طلاق ورکول باوجود د دې چې د سنتو خلاف سنت دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق ورکړي دي بلکې مطلب طریقه چې کومه دا غور نه مراد ده درې واړه واقع کیږي زنانه مغلظه په خپل خاوند باندې حرام ګرځي دغه د قران او سنت اجماع او قیاس شرعي نه ثابت دي او د ائمه اربعو په دې باندې اتفاق دی او د درې طلاق د یو ویل د مسلمانانو مذهب نه بلکې د شیعه او د مرزایانو مسلک دی تاسو دین او تاسو کې مولا سید مجلس نستا سو ما سم مراد دین ول مراد منه الطهر ادیو پنځ باندې دین سم مراد دی طهر ما مخ کی ویلا کې وسلی خپل ویل یو طلاق په کمر نمبر 1 کې دویم په 2 کې دویم په 3 کې ور کول کې موضوع در دیو پنځ باندې څه دی یو نو تو نه د پوسټ کې دا یو دی کې درې د قران سنت نه جواب راک نمبر 2 نمبر 3 یو سړی په درې مجلسونو کې خپل بیل درې طلاق ورکړو یو سحر یو غرمه یو ماښام دا درې دی یو
نمبر 3 یو سړی یو طلاق خپلې ښځې له د جمعې په ورځ ورکړي، بل طلاق د هفتې په ورځ، بل د اتوار په ورځ ورکړي، دا 3 طلاقه دي که یو دی. نمبر 5 یو سړی خپلې بیوي له یو طلاق په یوه هفته کې ورکړو، بل طلاق په بله هفته کې، درېیم طلاق په درېیمه هفته کې، دا 3 طلاقه دي که یو دی. نمبر 6 یو سړی خپلې بیوي له 9 طلاقه ورکړي. تاسو دا وایي 3 یو دي، نو موږ وایو که یو سړي 9 طلاق ورکړي، دا سودي قرآن حدیث نه موږ ته جواب راکړي. د غیر مقلد دعوی 2 شقه جوړیږي. توجه وکړئ، ګورئ د دیو د دعوی 2 شقه جوړیږي. په وخت د بحث کې به دا مد نظر ساتئ، دلیل به په دواړو پیش کړئ. دیو دا دلیل دا داوا ده، بلکې د دعوی 3 شقه جوړیږي. 2 شقه موږ جوړو اصولی طور، په دویم شق کې به 2 شقه جدا دي. اول شق دا دی چې د جدا جدا مجلسونو 3 طلاق دا 3 واړه واقع کیږي، او د یو مجلس 3 طلاقه 3 واړه نه واقع کیږي. یو شق شو، دویم شق بلکې یو واقع کیږي. ګورئ داوا دا شو، داوی 3 ځل شو. اول نمبر دا د جدا جدا مجلسونو 3 طلاق 3 واړه او د یو مجلس 3 طلاقه 3 واړه نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي. مونږ ته به حدیث په دې کې د الفاظو د خبر وکړي مناسب. اصل ټول قصه په دې کې بیا که طالب دغه زده کړل به مخکې دلیل سره دغه پلار نشي وته چلے دی، او که دغه تایز نه کړل بیا ورته ځلان قصه ناشته. داوی 3 اجزا شو. اول نمبر د جدا جدا مجلسونو 3 طلاق 3 واړه واقع کیږي. د یو مجلس یعنی یو طهر 3 طلاق 3 واړه نه واقع کیږي بلکې چلو یو حدیث دغه څه وخت چې دا پکې وي. مخکې راځي. او زمون د اهلسنه والجماعت دعوی او قسم دی چې 3 به هر صورت 3 دي، کدا په یو مجلس کې وي یا جدا جدا مجلسونه کې وي، که یو طهر کې وي که جدا جدا طهرونه کې وي. زمونږ دعوی او دا په دې بدلایل یو قسم پیش کوو، لکه څنګه چې قادیانیانو د ختم نبوت په باب کې 2 دعوی لري. نمبر 1 د نبی اسلام نو ورته د شیعی نبی نشرات دی، نمبر 2 غیر د شیعی نبی راتلی شي. اوس قادیانیان د دې دعوی په دواړو شقونو دلایل پیش کوي، او زمونږ د مسلمانانو دعوی او قسم ده چې تنبیه دا تاسو مناسب د 3 طلاق 2 تصور، یو مدخول بها ده، یو غیر مدخول بها ده. یو خزا چې دا غي سره خلوت صحیح راغلی وي، او دویم غیر مدخول بها ده. نو مدخول بها بی مبارکی کدا سړی ولګي د ورته ول چې ته طلاقې 3 واړه واقع شو، ورته ول ته 3 طلاق سره طلاقې نو 3 واړه واقع شو. غیر مدخول بها چې نکاح شوی دا خو د خزي سره رخصتی نه ده شوی، خلوت صحیح نه دراغلی، د خزي ته خاون ول ته 3 طلاق سره طلاقې خو 3 واړه واقع شو، مغلظ حرام وګرځي. او ورته ویل چې ته طلاقې نو د دې خزي په حق کې یو واقع شو 2 لغو وګرځیدل، یو واقع شو 2. لکه هغه تاسو ویلي دي چې د طلاق د واقع کېدو لپاره یا خو نکاح ضروری ده یا عدت ضروری ده. نو دلته نکاح په یو طلاق سره ختم شوله، نکاح په یو طلاق سره، او دغه ورځ خلوت صحیح نه دی راغلی، دی وجه نه عدت هم نشته، نو هغه 2 طلاقو لپاره محل نشته، هغه لغو وګرځیدل. التوبه د مدخول بها غیر مدخول بها اشاره مونږ کوو چې ذهن کې په دې خلاصي کې ټیک ده کړه. نو تاسو ټول طالبان نه راوین کوم طالبان نشته مې پوهیږي په باندې وو تدری طلاق ورکول نوٹ لاندې ګوره مناسب نوٹ صفر نمبر 113 باندې نوٹ لاندې حضرات دوه ورکوي دیو توجه وکړه دغه ما وایو زه وایو عوام ته وایي درې طلاق په یو مجلس کې ورکول حرام او بدعت دي، چې یو شی حرام او بدعت وي نو بیا واقع کېږي څنګه؟ تاسو به جواب ورکړئ چې دلته 2 خبرې دي، دواړه ګډوډول دا د چلو فریب دی. یو خبره دا ده چې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکول حرام دي، بدعت دی، او دویمه خبره دا ده خو هغه چا ورکړل واقع کېږي. او د دې لپاره ګڼ مثالونه دي. نمبر 1 په حالت د حیض کې خلوبي طلاق ورکول حرام دی، بدعت دی، خو هغه چا ورکړل واقع کېږي. لکه په روایت ابن عمر رضی الله عنه کې راځي، مالک النافع عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه طلق امراته. روایت د ابن عمر رضی الله عنهما روایت تاسو موږ نقل کړی دی، ورته وګورئ قال مالک النافع عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته، د خپل ویل طلاق ورلو وهي حائض، او هغه په حالت د حیض کې ولا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب تبوسو کو عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام عن ذلك رضی په باری. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مره حکم کو ابن عمر ته فليراجعها، چې رجوع کې د خزدا نو ګوره کې طلاق نو حقیقي دی، به د رجوع څه مطلب شو؟ بر دین پستی وساتی چې هیز راشي به تو راشي نو غواړي
نو ایثار دي کې د دین نوستو غواړي نو طلاق دی ورکه مخکې دینه چې مصفتل کلیدۃ التي امر الله ان تطلق لها النساء الى اخره خارجي 258 کتاب الطلاق دویم مثال دی لکه سره د زهار دغه تیر شو دریم نم تیر شو سلورم نم تیر شو زه یو مثال تاسو د پر پوره دی خام صفحه نمبر 116 او تراش او تنبیه کوم ځای کې ده 115 باندې تنبیه کوم ځای امام المناظرین کوم ځای کې ده پیدا مغله تنبیه په دې 115 باندې اخر ما ته توجه وکړئ مناسب د غیر مقلدینو طریقه کار وداوی مناسب ما ته وګورئ تا ته به وی را بشي و یو سړي ښځې له 3 طلاق ورکړي دي اوس به دا څه کوي په یو مجلس کې نو که طور ته حلال شرعي وي دی به استهزاء شروع کړي یعنې قرآن پسې استهزاء کوي حلال شرعي قرآن ذکر کړي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره خدا حرامین د استهزاء لپاره استهزاء کوي په پیغه پسې او هغه استهزاء دی په چا پسې په قرآن پسې ما ته یو ټلیفون نو کو ریکارډینګ اوس لګول حرامي توپ کوي وسو ما ته چې ښځې له 3 طلاق ورکړي دي څه وکړم یو مجلس کې ما ورته پرېږده وه ښځه در باندې حرام به ده اوس نو چې د مطلب حاصل نه شو ما ته وایي زه خو دارالعلوم سرحد ته تللی وم دروغ وایي اوس وایي زه دارالعلوم سرحد ته تللی وم وایي هغوی ما ته ویله چې رای وله حلاله به درله وکړو نو ما ورته ورولې ورله نو د هغه طرفه کنځل وکړه نو ما ورته خو ما ورته مسله وویله چې پرېږده حرامه ده اوس تا هغه نه ده خو هغه ته ما ته هغوی ویلې چې رای وله حلاله درله وکړو اوس ورې وله ور اوس تا مطلب دی چې وکړه نو دا ګوره حرامیتوب ده کوي تا ته به ووایي ما ښځې له 3 طلاق ورکړلو اوس د مسلې څه حکم دی نو که ته ورته حلاله شرعي ووایې نو استهزاء شروع کړي ښه تاسو حلالیان یئ نو ما ورته هلته ویل مې مونږ حلالیان یو تاسو حرامیان یئ نو بس چې تاسو حلالیان نه یو اوس حرامیان به یئ توجه وکړئ مولا امینو کاړوي صاحب نور الله مرقده هغه به فرمیل چې تاسو ته راشي تاسو ته وایي یو سړي په یو مجلس کې خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړي دي د رجوع صورت څه دی نو ده ته ډایرک دا مو وایي چې حلاله شرعي دي وکړي دی به استهزا کې دله جواب ورکړه ورته ووایه د رجوع هغه صورت دی کوم صورت چې یو سړی په جدا جدا مجلسونو کې خپل ښځې له 3 طلاق ورکړي کوم صورت چې د هغې د رجوع دی هغه صورت د دې هم د رجوع دی نو هلته خو دیو مشوره څه ورکوي د حلالۍ شرعي څه ورکوي نو هغه جواب یې مو شو د در استهزاء موقع ملاو نشو بیا وګورئ جواب ورته ورکړه ورته ملګریا یو سړی چې په جدا جدا مجلسونو یعنی جدا جدا طهرونو کې خپلې بیبي له 3 طلاق ورکړي په هغه جدا جدا مجلسونو د 3 طلاقو په صورت کې چې ښځې ته د رجوع کم صورت دی هغه صورت په یو مجلس کې د 3 طلاقو د ورکولو نه پس دی ذهن په خلاص شو که نه وخت کې زموږ لاس بیا به دې لګیایي توجه وکړئ و یاره زیاتی خو سړي وکړو که نه د 3 طلاق ښځه خو طلاق نشي ورکولی طلاق څوک ورکوي سړی ورکوي وایي 3 طلاق په یو مجلس کې سړي ورکړي دي ګناه سړی کړی دی نو سزا ښځې ته ولې میلاویږي طلاق چا ورکړي دی هلکه جرم سړي کړی دی که نه اوس حلاله شرعي چې کېږي نو په دې کې سزا ښځې ته ولې میلاویږي نو ورته وایي همدغه اعتراض په جدا جدا مجلسونو طهرونو کې په تاسو باندې مونږ هم کوو جدا جدا طهرونو کې خو دیو هم د حلالۍ شرعي قایل دي که نه نو هلته هم ورته وایي دا جرم سړي کړی دی نو ښځې ته دلته سزا ولې میلاویږي ما هو جوابکم فهو جواب دویم جواب دا دی بېغیرته سړی په دې نه پوهېږي غیرتي سړی په دې پوهېږي چې دا سزا ښځې ته نه ده بلکې چا ته ده سړي ته ده ښځه خو که ستا په نکاح کې وه تا دپاره الله حلاله ګرځولې که بل چا په نکاح کې وه د هغه دپاره الله حلاله ګرځولې ده خو ها سزا د سړي دپاره څنګه ده کم سړي چې د خپلې ښځې قدم د خپل کور نه بهر نشو برداشت کولی اوس د هغه ښځه د بل چا د بسترې زینت جوړېږي څنګه برداشت کوي نو په دې باندې غیرتي سړی عزتدار سړی پوهېدی شي بېغیرته چې د غیر مقلد غوندې کې په دې نشي پوهېدی خبر هم ذهن نه خلاصېږي مناسب نو دا سزا ښځې ته نه د سزا چا ته ده سړي ته ده دومره سخته سزا ده چې آینده د احتیاط کوي دغسې نه کوي بیا او دې ظالم بچو اوس دې مسلې نه ګپ جوړ کړی دی یقین وکړه زموږ مدرسو والا مجبوره یي اوس چې راشي هغه ته د حلالۍ شرعي مشوره ورکوي
د حلالي مشوره ورته ورکي، یو هیله ورته اختیار کړي چې مجبوری وي، مجبوری دا وي چې مونږ ته پته وي چې که مونږ درته ورته دغه صورت ونه ښایو الته د غیر مقلدینو مدرسې ته هغوی ورله پالم ورکوي، ورته اهل حدیث شه او بس ورته ښځې د رجوع وکړه، نو اوس ټول عمر په زنا کې مبتلا کېږي، حرامي اولاد کېږي. نو چې ټول عمر په زنا کې مبتلا کېږي د هغې نه ښه دا ده چې لږ وخت دپاره یو حرام کار برداشت کړی شي خو د ټول عمر د حرامو نه دی بچ کړی شي. مولانا امین صاحب د امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي رحم الله فرمایل ویل زه مدرسې ته د ستربندۍ ته روان وم، ویل لاره کې اتفاقا د ماسپښین لمونځ ته یو جامع مسجد و دې ته ورغلم، ویل یو امام و یو مقتدي وابیانو، ویل زه کال بعد بیا راتلم اتفاقا دلته بیا یو لمونځ ته ودرېدم، ویل دا ځل یو امام 9 مقتدیان، ویل دلته چې لاړم هماغه مدرسې محتمیم صاحب ته ویل چې لاره کې دا کوم مسجد راځي د وابیانو لکه چې د امام ډېر غټ کوشش کوي محنت کوي ځکه په یو کال کې 9 مقتدیان تیارول خو لویه خبره ده. ما ته هغه ویله چې جی دا اهل حدیث نه دي دا طلاقیان دي، دا په ټوله علاقه کې دیو ښځو له طلاق ورکړی و، بیا زموږ مدارس ته راتلم موږ ورته بل صورت نشته دی بس دیو له ورله دی ورته پارم ډک کا پاره مې ورته ډک کړو هغې وابي کو، ویل جی دغه 8 کسان چې کوم زیادت ورسره راغلی دی په دا کال کې دا ټول طلاقیان دي د وابیان نه دي. نو موږ ته پته چې هغه طرف ته بوځي نو بس مشوره مجبورا ورته بیا همدغه ورکوي چې د حلاله وکړه ورنه دی عوامو ته چې تا حکمي که چې اوس په هېڅ صورت نشته دی بس ګرځه مزې کوه. بیا د چا 3 طلاق ورکړی وي د 3 طلاقونه چې اوس ګپ جوړ کړی دی هغه دې وجې نه. تاسو ته مخکې حدیث را روان دی یو صحابي د نبي علیه السلام په مجلس کې 3 طلاق بیبي له ورکړل، فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم غضبان، نبی علیه السلام غصې په حالت کې پاسې ویې فرمایل ایولو بکتاب الله وانا بین ظهور، د الله په کتاب سره لوبې کولی چې په تاسو کې موجود یم د الله په کتاب سره لوبې، د الله د پیغمبر عمر رضی الله پاسې تورې یې راواغست ویل الله پیغمبر قتل یې نه کړم، د الله پیغمبر غوسه کېدو دا د ظالم بچي دا خوشحالېږي دا چې خبر چلته چا طلاق ورکړي بس د دې دکان ګرم شي. نلته پېښور کې د شیخ امین الله صاحب مدرسې ګنج والا دی غټه فتوا به تیاره کړې وه څوک به راغی هغه به ورته ورتلله. زما دلته پېښور کې اولنۍ دې علاقه کې دلته زما اولنۍ کالو دلته یو چالاقه فتوا ورتلله هغوی ما ته راغله ما پوری کسان ورسره کړه ما ورته ته به دې نه پوهېږي مونږ او هغوی مخامخ کوي یو بل سره دی ورغله شیخ صاحب سره میلاو کړله ورته ویل چې دا پلان کې رالیږلي دي زه خو امي یم په دا فتوا نه پوهېږم خپلو کې لږ کینو خبره کوو. هغوی وایي دا زما کسان دغه مفتي وجت الله صاحب یو قسم ورسره بل لیږلی هغه ورته ویل ته راکړه فتوا هغه فتوا یې ترې واخېستل هغه یې سرې کړل ته کېښوده سایډ ته ورته ویل مونږ فتوا نه ده ورکړې ځئ خو الحمدلله مونږ دومره دباو کړی دی چې ته یې مړ کړه اوس تاله فتوا نه درکوي. زبانی مسله درته ښایي فتوا نه ورکوي ځکه هغوی ته دا یقیني پته ده که چا ته هم فتوا ورله دوی ورپسې راځي بیا راته وایي چې مناظره وکړه او مناظره د دوی د وس کار دی نه. مخکې کال دلته مازدیګری و د جمعې د ناګومان نه یو مولي صاحب راغی هغه چلو د مسلم شریف حدیث راځي بیا درته هلته ویم هلته به ورباندې پوه شئ انشاءالله. بحواله خطبات صفدر صفحه 359 او 60 صفحه نمبر 116 باندې د اهل اسلام یعنې ائمه اربعو مسلک دا ده چې 3 طلاقه به هر صورت 3 واقع کېږي 3 واقع کېږي برابره خبر ده که یو منډس کې وي یا جدا جدا یو دوهر کې وي او که جدا جدا دوهرونه کې وي. امام نووي فرمایي وقد اختلف العلماء په تاسو سره اختلاف کړی دی علماء فی من په باره د هغه چا کې قال لامرأتي چې وایي خپلې ښځې ته انت طالق ثلاثا ته طلاقې په 3 طلاقو سره فقال الشافعي ومالک وابو حنیفه واحمد رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث دا ټول وای درې واړه واقع کیږي. شرح مسلم جلد نمبر 150 نمبر 2 بلاد المجتهد نمبر 260 فتح القدیر نمبر 325 عمد القاری نمبر 9537 زرقانی شرح موطا جلد نمبر 367 نشیو مسلک او د غیر مقلدین او د مرزایانو مسلک اشیاګانو مرزایانو مسلک دا چې داسې صورت یو طلاق واقع کیږي درې نه حوالجات جامع المدارک د دې مشهور تفسیر دی موږ سره پروت دی جلد نمبر 409 کتاب الطلاق نمبر 2 المقصود في فقه الإمامية للتوسيل جلد نمبر 504 کتاب الطلاق فصل في طلاق المدخول بها نمرزایانو حوالجات قادیانیانو حوالجاتو
مرزائی مفسر د بیان قرآن مصنف لیکلی دی طلاق ایک ہی ہے، خواہ طلاق 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیان قرآن جلد نمبر 136 سورہ بقرہ۔ غیر مقلدین حوالہ جات نمبر 1 الرد الندیہ نواب صدیق حسن خان، جلد نمبر 250، نمبر 2 فتاوی ندیریہ، جلد نمبر 339، فتاوی ثنائیہ، جلد نمبر 220۔ دې باندې اوس یو مولا کتاب د دې لیکلی هندوستان رئیس ندوی تنویر الافاق په نوم باندې هغه بکواسات یې د عمر فاروق رضی الله تعالی په خلاف کړي دي، سخت بکواسونه یې کړي دي خبیث. ا دې نه پس راځو مولا صاحب د مقدمه باندې امید دی چې پوه شوي ان شاء الله ذهن او خلاص شوی وي. پوه شوي راځي د دلایلو سلسله ته توجه وکړئ. مولا صاحب دې باب کې قرآن مجید کې 3 آیاتونه نازل شوي دي. یو آیات د یو طلاق په باره کې دی او دویم آیات د 2 طلاق په باب کې، آیت نمبر 228 کې د یو طلاق رجعي حکم دی، دا غي نه پس رجوع کول شي. آیت نمبر 229 کې د 2 طلاق رجعي حکم دی، د نه پس خاوند رجوع کول شي. په دریم طلاق کې د 3 طلاقونو پس هغه چې طلاق خزه حرام شو اوس رجوع نشي کولای حلال شرعي نه بغیر. تاسو ګورئ ورته قرآن مجید سورہ بقرہ کې الله پاک د 3 وړو طلاق متعلق جدا جدا حکمونه بیان کړي. طلاق رجعي حکم 228 نمبر آیت کې بیان کړي والمطلقات یتربصن بانفسهن، دا ماتره واړو آیت والمطلقات یتربصن په دې آیت کې د طلاق رجعي بیان دی، یعنی په دې کې خاوند ته د رجوع حق حاصل دی، د ښځې د رضا لپاره کې دخل نشته. او د 2 طلاق ذکر په آیت نمبر 229 کې الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. دې کې د 2 طلاق ذکر دی، لکه یو سړی وایي جاءني الرجلان، ما ته 2 سړي راغله، که دغه 2 یو ځای راشي نو بیا هم جاءني الرجلان ویلی کېږي، که یو سړی مخکې لږ وروسته او بل لږ وروسته نو بیا هم جاءني الرجلان ویلی کېږي. او که څوک خپلې بیبي ته ووایي ته طلاق یې، طلاق یې دا هم طلاق مرتان کې شامل دي. او که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې په 2 طلاقو سره نو دا هم په طلاق مرتان کې شامل دي. او دې باندې د امت اجماع ده. د 2 طلاقو نه وروسته که خاوند بیبي لره ایسارول غواړي نو د شریعت د اصولو مطابق ایسارولی شي. په دې کې د ښځې مرضۍ ته حاجت نشته دی، لیکن د طلاق باین وي نو بیا نکاح کولی شي. په دې کې د زنانو رضا لره دخل شته دی. او په آیت نمبر 230 کې د طلاق مغلظ حکم بیان کو. فإن طلقها پس که طلاق ورکو دی لره دریم فلا تحل له نو حلال نه د ښځې د خاوند دپاره. دلته فا د تعقیب مال وصل لپاره ده، یعنی که دغه مخکې 2 طلاقونه وروسته فورا 3 طلاق یې ورکړه نو دا ښځه په دې خاوند طلاق شو، حرام وګرځېده تر دې پورې چې حتی تنکیه زوجا غیره، چې نکاح وکړي هغه د بل سړي سره یې حلالۍ شرعي وشي. ما ته وګورئ مولا صاحب اول نمبر آیت څه شو؟ 200 وایي اول نمبر آیت 200 وایي آیت نمبر 200 دویم نمبر آیاتو دې ته ګورئ. د آیتونه درته زه وایم، ښه خو مناظره کې بیا تفصیلات نه کېږي، هلته به صرف اجمالا خبره کې زه د آیتونه به هم توجه ورته وکړئ. 28 والمطلقات مطلقې ښځې یتربصن بانفسهن انتظار به کوي 3 قروء 3 حیضه ولا يحل لهن حلال نه دي ښځو دپاره یکتمن دا چې پټ کې ما هغه څه خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړي الله په بچدانو د دیو کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر دیو چې ایمان لري په الله او ورځ د آخرت وبعولتهن او خاوندان د دیو زاړه خاوندان احق زیات حقدار دي بردهن په فسید دیو فی ذلک ان ارادو اصلاح. دا یو طلاق نه وروسته د رجوع اجازت شو. دویم الطلاق مرتان طلاق 2 کرتا فامساکم بمعروف ایسارول دی په ښه طریقې سره او تصریح یا پرېښودل دی بإحسان په ښه طریقې سره. او د دریم طلاق حکم فإن طلقها مونږ ویل فار سره پاره راځي او یې سره پاره قانون دی د عربیت. که دریم طلاق ورکوم په دغه مجلس کې متصل له دویم نه پس دا په یو مجلس کې پس که طلاق ورکو هغې ته دریم فلا تحل له نو حلال نه د خزر دی خاوند نو حلال نه دی سړي لپاره من بعد وروسته دین حتی تنکیه زوجن غیره تر دې چې نکاح وکړي دغه ښځه د بل خاوند سره. ټیک شوله. اوس د دریم طلاق نه وروسته قرآن وایي د حلالۍ شرعي نه بغیر د اول خاوند دپاره حلاله. فإن طلقها د دریم طلاق نه پس د حلالۍ شرعي نه بغیر د زوړ خاوند دپاره دغه ښځه حلاله نه ده. د دریم آیات نه په صراحت سره دا معلوم شو.
او مونږ ویل چې فارازی د تعقیب مال وصل لپاره آیات په اصل کې د یو مجلس درې طلاق ته شامل نه ها د خپل وسات مفهوم د وجنه د جدا جدا مجلسونو طلاق حکم ته هم شامل دي خلاصه وایو خلاصه دا شو چې آیت نمبر 228 او آیت نمبر 229 کې دو طلاق ذکر دی او آیت نمبر او د دې نفس د رجوع اجازه شته دی او آیات نمبر 230 کې درې طلاق ذکر دی په دې کې دا خبره واضح کړه چې طلاق او اخري حد درې دی د دین وروسته خاوند ته د رجوع حق نشته خزه په خاوند باندې حرام شو قال الشافعي استدلال مونږ نه کو یو مجتهد نه پیش کو امام شافعي صاحب رحم الله فرمایي فل قرانو اس قرآن والله اعلم يدل فالقرآن يدل قرآن دلالت کی علی ان من طلق زوجتا له هغه چا چې طلاق ورکو خپل خزر رچ ورده دخل بها او لم يدخل بها دخول کړي د سره کنه وی کړي سلاسن درېزل نو لکه ما ته وګوري چې دخول اور سره کړي خو هغه له درې طلاق په جدا جدا مجلسونو کې تصور کې دی شي خو چې کله خزم مدخول بها نوی دا غسر خلوت صحیح نوی راغلی نو التخر جدا جدا مجلسونو د درې طلاق تصور نشي راتلی کنه التخر صرف دغه یو صورت د خزتوي ته په درې طلاق سره طلاقي نو دا په یو مجلس کې کیږي کنه پوهیږي په څو مجلسونو کې کیږي امام شافعي صاحب فرمایي دخل بها او لم يدخل دخول کړي د سره کنه کړي سلاسن درې تلم تحل له حتا تن کې نو خزه حلال نه د خاوند لپاره تر دې چې نکاح وکړي ربل سړي سره کتاب الام جل 5 165 سنن الکبرى د بهقي جلسات 133 امام اهل سنت شیخ بازوان صدر صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې دي در استدلال حسن د وضاحت ته غلا صاحب خاص وګورته کېږي دوی چې مسله پوه شي इससे पहले तलाक मरतन का जिक्र है यानी तलाक रजीई दो दफा है इसके बाद फैन तलक़हा में हर फीफा के साथ ये बयान फरमाया कि अगर दो मरतबा तलाक दे चुके के बाद फौरी तौर पर तीसरी तलाक दे दी तो अब वो औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं तक वक्त है कि वो औरत शरई कायदे के मुताबिक किसी और मर्द से निकाह कर ले और फिर वो अपनी मर्जी से तलाक दे और इद्दत गुजर जाए इस जगह अगर हरफ सुम्मा या इस किस्म का और कोई हरफ होता जो मोहलत और ताखीर पर दलालत करता तो इसका मतलब मुतय्यन तौर पर यह हो सकता था कि एक दोहर में एक तलाक और दूसरे दोहर में दूसरा तलाक और तीसरे दोहर में तीसरा तलाक है मुतय्यन है मगर वाकई नहीं यहाँ हर विफा है जिसका मतलब ज़ाहिर ये है कि दो तलाक के बाद अगर फिलफौर तीसरी तलाक भी किसी नादान ने दी थी तो अब इसके बीवी इसके लिए हलाल नहीं है जब तक हो कि वो किसी और मर्द से निकाह न करे और ये इस सूरत में हो सकता है कि एक ही मजलिस और एक ही जगह पे एक जगह में 3 तलाक़ें दे दी जाए अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह भी इस औरत के लिए भी हुक्म आम मानते हैं जिससे हम बिस्तरी न हुई हो तो 3 दोहर तक वो बलाग मदखुल बिहा रहकर दूसरी और तीसरी तलाक के अहल की कैसे रह गई है इला कौली इस आयत का ज़ाहिर मतलब तो इसकी तायीद करता है कि 3 तलाक़ें जो है دا ګوره مناسب اله قوله برګټو کې چې کلم درته بن راشي ردی مطلب دی چې دا چا عبارت مونږ نقل کو دلته به مینس کوم عبارت پرې خو دو اله قوله مطلب دی اوس ګوره مونږ د شیخ رحم الله عبارت نقل کو نو سلسله د عبارت دغه چې شروع د کلام دیږي کې مونږ هغه کې سب پرې خو دو دغه کلام مخ کې لاړو کلام شروع کو اله قوله مطلب دغه یو एक मजलिस में वाक़ हो 3 ही मकसूद हो गई हाँ अमूमी अल्फाज और दीगर दलाइल के पेश नजर हर दोहर पर दी गई लेकिन इस आयत का ज़ाहिर मतलब तो इसके तायीद करता है कि 3 तलाक़ें जो एक मजलिस में वाक़ हो वो 3 ही मुतसवर हो गए हाँ अमूमी अल्फाज और दीगर दलाइल के पेश नज़र हर तौर पर दी गई तलाक़ उसके उमूम में दाखिल है संग अल्लामा इब्न हज़म फरमाए फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومتفرقة دا واقعي درې واړه مجموعه د پیوزه او جدا جدا ولا يجوز ان يخصص بهذه او جایز نه تخصیص وکړي په دې سره بذالک دون وازن بغیر نس چیرې د یو مجلس غو واقعي د جدا جدا واقعي بغیر د نس نه دا باطل دی الکه پیاتونو په استدلال پوه شوي ګورې زبه مختصرا به مناظره کی تاسو دغه پیش کول شي باس دورات کې مخکې طلاق د پارس قاعده او قانون نو کچا به زر ورکول ک یو لاګ به ورکول شریعت د خځې سره د ظلم ختم کو درې آیتونو په دې باب کې رااله 228 229 230 د سورې بقره پار نمبر 2 اولنی 228 آیات کې دا ولنی طلاق نه پستاوس ته اجازه ستره خځې ته رجوع کول شي عدت کې دنه
په 29 کې طلاق مرتان دی کې د دو طلاقونو وروسته تاسو خپل وی ته رجوع کولی شئ عدت کې دننه فإن طلقات 230 نمبر آیات راغی که دریم طلاق هم ورکو نو د هغې نه پس ښځه حرامه شوه اوس بغیر د حلالۍ شرعي نه د رجوع هېڅ صورت نشته او په دې آیات کې فا راغلي د فا راځي د تعقیب الوصل لپاره یعنی که دا دریم طلاق په دویم پسې متصلا ورکو یعنی یو مجلس کې درې طلاق ورتلله د آیات اصل کې نازل شوی د یو مجلس د درې طلاق په باب کې آیات چې د اگر خپل وسط مفهوم د وجنه د عموم د الفاظو د نور دلایل پیش نظر د هر طهور کې ورل شوی طلاق ته درې طلاق ته هم شامل لې پوه شوي راځي بسم الله سے موټر ویش ولخه عائشة رضی الله تعالی عنها ان رجلا انا عائشة رضی الله تعالی مور بی بی عائشہ رضی الله تعالی فرمای ان رجلا طلق امراته یو سړي خپل خزله طلاق ورل ثلاثن درې طلاق فتزوجت هغه بل چا سره نکاح وکړ فطلق هغه طلاق ورکو فسئل النبي صلی الله علیه وسلم د پوس وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتحل للاول د الله پیغمبر اول لپاره صرف په نکاح سره د حلال ده قال لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلنا حتا یذوق عسیلتا تر دې چې وسکی ګبین ګوټه داغي کما ذاق الاول لکه څنګه چې اول نسی یعنی چې تر سو پوری جما نه شوي تر هغه وخت پوری نه حلاليږي صرف په نکاح سره نه حلاليږي بخاری جن نمبر تاسو مناسب ال تور باندې اعتراض ویل چې دا خو خبري واحد دی ال ته چې آیات چې هغه مطلق ودلته تاسو دا مقید ولیکو نو ال ته تاسو چې دا حدیث مشهور دی او بل آیات نخبل معلومیږي هغه تاسو تفصیلات تل ویل مناسب دلیل نمبر 3 عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة اذا سئل تپوس وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المرأة فبارد غزنانه کی يتزوجها الرجل چې نکاح کړی دا غي سره سړی ويطلقها پس هغه طلاق ور کړی دی ته به دې د بل سړي سره نکاح کړی هغه طلاق ور کړی قبل ان يدخل مخکره دینه چې هغه دخول وکړي د سره غیر مدخول به اوس ګوره غیر مدخول به تا مخ کی ویلا چې درې طلاق په یو مجلس کې په جدا جدا مجلسونو کې په یو کې وایي کنه په جدا جدا کې په یو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مجلس مبارک ته بوس کیږي ورته قبل يدخل اتحل لزوج الاول قال لا حتى يذوق عسيلتا ندی حلال غیر پر تر دي چې هغه وخت کې ګبین ګوټه دي بغیر نګورا درې طلاق د یو مجلس په صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حلال شرعي ضروري ګرځي مسلم جلد نمبر 163 استدلال به د دوړو حدیثو کې د طلاق امراته او ثلاثن ولا جمله په ظاهر د تقاضا کې چې درې طلاق په یو ځای ورکړل شي وو حبیب ابن حجر اسقلانی رحمه الله فرمایي دا درې طلاق په یو ځای ورکړل شي په فتح الباری امام البخاری نمبر 905 د بخاری شریف مشهور شرح دی امام بخاری رحمه الله په دې روایت باندې بابي خده باب من اجاز طلاق ثلاث باب من هغه اختلاف نقل کې باب دی وبین دا چې چې درې طلاق دی یو مجلس د جایز ګرځولې دي او هغه لپاره دا حدیث راوړي دي مناسب امام بخاری له مولا پرز باندې کې دی مجلس درې طلاق مراد دی مطلب دا چې د دې درې وړو طلاقونه به یو ځای هم درې طلاق مراد دي ځکه چې کوم متفرق او جدا تور بدرې طلاقونو کې جدا درې طلاق مراد شي نو په دې کې د هیڅ اختلاف نشته بیا امام بخاری مولا په دې غیر اختلافي مسله باندې باب ولې قائم کړو او د دین علاوه امام بخاری مولا د درې طلاق په یو ځای کې کم یو باب قائم کړی چې هغه کم اختلاف چې پای کې اختلاف هم دی امام بخاری مولا د هغه جواز قائل هم دی او مشهور محدث امام دارمی رحمه الله باب قائم کړی دی او هغه هم دې اشاره کړې ده چې په دې حدیث کې درې طلاق د یو مجلس مراد دي دارمی جسب 293 امام په حقیقت مولا په دې حدیث باندې باب قائم کړی دی باب ما جاء فی امضاء الطلاق ثلاث وان كن مجموعات سنن کبرى جلد نمبر 733 دلیل نمبر 4 عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل يدخل بها فاراد ترجمه ویږي مناسبه دلته موږ ثم طلق قبل ان يدخل بها ثم طلقها بطلاق ورکو غیر قصد قبل ان يدخل بها مخکې دینه چې دخول وکړي دې سره اوس په دې کې مناسب درې طلاق په یو مجلس کې شو کړه دلته خو جدا جدا طلاق تصور نشي پیدا کېدای کنه فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول كما ما يعني كما ذاق لك څنګه چول سکلو مسلم نمبر 150 دلیل نمبر 5 سئل عائشة رضي الله تعالى سئل عائشة رضي الله تعالى تفوس شو عائشة رضي الله تعالى عن الرجل
په باره د هغه سړي کې یتزوج المرم چې نکاح کړی غریب سړي سره په یطلقها ثلاثا طلاق ورکړی هغه دې لره درې فقالت ام الامور یو فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایل لا تحل للاول نه د حلال د اول لپاره حتی یذوق الاخر وسیلته وتذوق وسیلته چې دیو بلګ بن ګوټه تر سو نه سګر نه جما نه شي سنن کبرا جن نمبر 7374 استدلال په دې حدیث کې هم لفظ سلاسن د دې خبرې تقاضا کوي چې درې طلاق په یو مجلس کې په یو ځای ورکړل شوی او بیا خاص کر قبل الدخول وطلاق ورکول په دې لوی قرینه ده دلیل نمبر چې امام دارقطنی رحمه الله د مناسب دارقطنی د خد دارقطن د علاقې د کتاب الانصاب په تاسو مولین ځان ته ضرور واخلي کتاب الانصاب دغه د یو علاقې ته د علاقې د صحیح تلفظ د پر دې تل دغه تلفظ یې زده کړل نو دلته دی وی د دارقطن د علاقې نوم دی نو د ته نسبت د وجه نه دارقطنی ری د تلفظ دغه سره امام دارقطنی رحمه الله دا روایت په دې الفاظ سره نقل کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا طلق الرجل امراته ثلاثا لم تحل له حلال نه دی لپاره ځکه حلال شرعي ضروري ده دارقطنی جی نمبر 250 دلیل نمبر 7 محمود بن لبید رضی الله عنه قال خبر رسول الله خبر ورکړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رجل په بار دغه سړی طلق امراته ثلاثا خجته درې طلاق او تطلیق طلق امرأة ثلاث تطلیقات جميعا چې خپل خزل درې طلاق ورکړي په یو ځای باندې فقام غضبانا رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه فاسر ثم قال اهلا بكتاب الله يلو بك ولش ايولا بكتاب الله يلو بك ولش د الله د کتاب سروانه بین ازور مزرا بتاوس کی موجود یم حتا قام رجل تر دې چې پاسه دو یو سړی چې عمر رضی وقال یا رسول الله قل الله رسول قتل نه کما نسائی جی نمبر 200 ګور د الله پیغمبر غوسه کی دا ظالمان خوشالي په دی باندې كتاب الطلاق باب سلاسل المجموع وما قبل من التغليظ باب حافظ ابن قيم رحمه الله فرمای اسناده على شرط مسلم ذات المعاد سببا اللهم دين رحمه الله فرمای دې حدیث نه صحیح ده الجوهر النقي جنا برسا 733 علامہ شوکانی غیر مقلد ابن کثیر په حوالے سره ویلي دي اسناده جيد نیل الاوتار جنا نمبر 642 حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای رواته موثوقون بلوغ المرام جن 724 بلوغ المرام معصوم السلام دین نمبر 312 استدلال دې صحیح روایت معلومه شو چې په یو ځای درې طلاق ورکول ښکار نه دی ورته نبی سلام په بدی باندې نه غوسه کړي او دا ارشاد وینا فرمایلی ان یلعب بکتاب الله ونبینا ازهرکم ها نبی علیہ السلام د نازګۍ باوجود درې وړه طلاق نافذ کړه څنګه چې د عمر رضی الله عنه په حدیث کې د دې چې عمر رضی الله عنه په حدیث کې چې نبی علیہ السلام درې وړه طلاق نافذ کړه حافظ ابن قیم رحمه الله د محمود بن لبید رضی الله عنه د دې روایت حواله ورکوي او فرمایي فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل امزاه وكما في نبی علیہ السلام رد نکړل بلکې نافذ یې کړو کما په حدیث عمر علیه السلام فی اللعان حفظ امزه طلب صلی ولم یریدو تهذیب سنن ابي داود جن نمبر 329 دلیل نمبر 8 روایت عمر الجلانی رضی الله عنه دا واقع دا و مناسبو دا کله چې درې طلاق د لعان حکم راغی د حد قذف حکم راغی او حکم دا راغی د زنا په باب کې چې یو سړی سره عیني سلور گواهان نه او بچی د زنا تهمت ولګو نو د تبه حد قذف ملاوي نو په دې دوران کې دا صحابي وای ابن کثیر تفصیلی روایت نقل کړي دی لاندې تفصیلی مطالعه ضرور وکړئ مناسب د دلیان په باب کې ویل ما وی د الله پیغمبره زب لاړ شم کور ته زمار خجر به وسوک پروتي زه په دې وخت کې په چا پسې ګرځم چې تاسو راشي گواہی وکړي دی په خپل سترګو باندې وګورئ چې به تاسو گواہی ورکړي دا خدای الله پیغمبره عجیب خبره ده ول رسول الله صلی الله علیه وسلم شو ماته وی چې پلان کیا ستانه زړه غیرتی مو د حکم چې چا نازل کړه زمانه ډیر غیرتی دی دا صاحب وی ما د رسول الله صلی الله علیه مجلس کې د خبره وکړه ول ما سره د واقع پیښه شوله ول چې کور ترالم واقع دغه سی وشوله ول زه د الله د پیغمبر مجلس ترالم ما ته د الله پیغمبر دغه سی واقع وشوله ما ته چې گواهان راواله ما ته چې گواهان غونښتره په دې وخت کې گواهانو په څوک ګرځي ول ما ته وی چې یا گواهان راولا او یا حد قذف ته تیار شه ول ما ته چې د الله رسول په دی وخت کې ما سره خبرې شروع د الله پیغمبر په دی وخت کې بس په چا پسې ګرځیدم
او رسول الله سم دغه خبره ماته کول دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک کته کو ول زه پوه شوم چې خامخا به زما مبارک الله تعالی سو حکم را لیږي خبره کړې و د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې واقع خپل ور سره پیښه شو ول دې دوران کې د لعان حکم بیا راغی نو په دې صورت کې او تاسو ویل کې وسړی په پردای خزبانی تهمت ولګي نو سلو رینی گواهان بر زنا په باب کې پیش کی کړي پیش نکړه به درو باندې والا کې په کوړو باندې او کې وسړی په خپل خزبانی تهمت د زنا ولګو نو د سره سلور گواهان به فکر کې دغه نوي او خزم منکر وی هغه انکار کوي د در داوینا نو بیا په هغه صورت کې لعان بکی سبا کېږي د لعان صورت تاسو ویل دي اوس ګورئ دې کې وجه څه ده نن سبا تاسو ګورئ د اخباراتو کې به ګورئ فیسبوک باندې یو سړی ښځې سره نه لګي د ښځې وویشتله یو سړی ښځې سره نه لګي تیزاب یې پرې ورواړوله نو بیا خو اسانه خبره وه که د ګواهانو ضرورت نه وي یو سړي به خپلې ښځې سره نه لګېدی اسلامي حکومت به راتله ویل زما ښځه ما په دغسې کار لیدلی دی بس هغه سنګساره کوي نو حکم د زنا خو هم دغومره په اسانۍ سره بیا نه ثابتېږي خو نو شریعت هغه مشکلاتو لپاره د لار بندولو لپاره حکم د لعان راولېږو خبره پوهېږئ که نه دغسې منل تاسو سره ګواهان نه و نو بس ته پورې کار کوه بیا به خلکو دروغ الزامونه تړلی په خلکو باندې نو بهرحال دغه روایت پسې منظر د ابن کثیر کې په تفصیل سره شته موږ د بخاري په حوالې سره دا روایت نقل کړی وایه دا عمر اجلانی رضی الله عنه په هغه روایت کې چې نبی علیہ السلام د او بیبي په منځ کې لیان وکړه دا چې راغی دی وایي چې دا حکم نازل شو نبی رسول الله په منځ کې لیان وکړ لیان سره خو طلاق باین واقع کیږي کنه څه واقع کیږي طلاق باینو او عمر د نبی علیہ السلام په مخ کې خپل بیبي له درې ته پاسې د پوری تور د غسین درې طلاق ورکړي دغه څه خزه کور څنګه ساتم الفاظ ادا دی قال سار فتلانا نبی علیہ السلام زمو په منځ کې طلاق لیان کو انا مان ناس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس فلما فرغ بصر کله جبر قال عمر ویل کذبت علیها یا رسول الله نمسکتها دروغ ویلی ما پدی باندې الله رسول الله وساتم دی که زره دینه پس دا خزه کور ساتم یعنی طلاق باین په صورت کې نه پس بیا تجدید د نکاح کوم نو دې مطلب دا چې ما په دې دروغ لفطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلی الله علیه وسلم درې طلاق ورکړه د خزې ته مخکې دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړي د دې صحابي په ذهن کې د خزې د مکمل جدا کولو د باره بغیر د یو مجلس درې طلاقونه بل هیڅ صورت پاسې مجلس کې درې طلاق ورکړه بخاری نمبر 299 دام خټټ پښتون نو د صحابي ښا دغه د صحابي وزن کې د خالد د بالکل جدا کولو لپاره د غیبت طریقه وزن ده چې هغه درې طلاق دی او دین د عام معلومه شو چې د یو مړي درې طلاق درې وړ واقع کیږي چې د درې وړ نه واقع کیږي نبی سلام علیه ته فرمایلی و چې ځان مسجد درې طلاق د یو دی به ورته دا فرمایلی و دلیل نمبر 9 حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په حالت حیض کې خپل بیبي له یو طلاق ورکړو به اراده وکړه چې باقي دوه طلاق هم په حالت حیض کې دوه ورکړي نبی علیہ السلام ابن عمر رضی الله عنهما ته فرمایي چې الله تعالی دا په دې طریقه سره حکم نه وکړي دا تر سنت خلاف ورزي وکړه سنت به منی طریقه خدای دې چې کله د توهر زمانه راشي نو د هر توهر په وخت کې دل طلاق ورکړه دی فرمایي نبی اسلام ته حکم کړو چې ته رجوع کړه ما رجوع کړه نبی رسول الله ته فرمایي چې کله د هغه توهر زمانه راشي نو هغه له طلاق ورکړه حکم مزيدي وي قلت یا رسول الله ما وید الله رسول فرأيت خبر را کلو انی طلقتها ثلاثا کما چرته درې طلاق ورکړې خپل ویرونو کان یحل لی بزمان پر حلال وي ان حلال به مان پر ان اراجع جزرجو ان اراجعها جزرجو کما قال الله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایله کانت تبین من دوی باغستانه جدا وتكون او وی بداکار ستا معصیت او وی بداکار ستا معصیت گناہ به اوس ګوره مناسب توجه وکړي په جدا جدا مجلسونو کې درې طلاق ورکول دا معصیت نه دی بلکې دا شرعي طریقه ده جدا جدا مجلسونو کې تورونو کې درې طلاق ورکول دا ګناه نه ده بلکې صدا وای کنه شدي سدي په یو مجلس کې درې طلاق ورکول دا سدي دلته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خزب استانه جدا وي او استاد کار بسوي سبب نو ګوره معلومیږي دا ابن عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مجلس د طلاق ته پوس کړو ابن عمر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه
د یو مجلس د درې طلاق مبارک تپوس کړو نبی رسول الله ورته جواب ورکړ خزبستانه جداوي او د کار بدی معصیت سنن کبرا جی نمبر 7334 دارقطنی جی نمبر 2228 مجموع زواجی نمبر 4336 نسبراجی نمبر 2420 استدلال د دې روایت نه معلومه شوه چې د درې طلاق نو بیا د رجوع په صورت نه باندې کېږي او دا حدیث صحیح هم دی او زمون په متعابا واضح او صریح هم دی تحقیق سرد ممکن تاسو طریقې زده کړې دغه به ځان خپلو کې تیر شور نه مناسبه کې دلیل تزه دلیل نمبر 129 صفحه باندې 129 صفحه تلل شي دلیل نمبر 10 حضرت نافع بن وجیہ رضی اللہ عنہ فرمائے رکانہ بن عبد یزید خپل بیبی سہیمہ لا طلاق رکانہ خپل بیبی سہیمہ لره طلاق بت ورتله سی ورتله طلاق بت مناسب هغه طلاق ته ویل کی چې هغه په دغه لفظ طلاق بت الفاظ یعنی بدی کړي یو طلاق نه تم صحیح د درې طلاق نه تم صحیح وي دین رسول دی نبی رسول الله نے خبر ورکړ وی ویل والله ما اردت الا واحده قسم بالله ما اراده نه کړم مگر دی طلاق فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم والله ما اردت الا واحده استادی قسم چې اراده د یو کړی و قال رکان ویل والله ما اردت الا قسم بالله چې ما اراده نه کړم مگر دی یو فردها الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس لدت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی فطلقها ثانیه د دویم طلاق ورکو په زمانه عمر په زمانه د عمر زکه والثالث او دریم په زمانه عثمان په زمانه د عثمان زکه مخ کې سدي نشتره زبزمت ابو داود نمبر 236 مصدرک نمبر 215 دارقطنی نمبر 239 موارد زمان سبا 2321 استدلال بلبل بتسر بيوزن دري طلاق نواقي كليل النبي عليه السلام وركان قسم ولورکو او بيو لبن سره دري طلاق نیت کول بيو مجلس کیږي په جدا جدا مجلسونو کې نه کیږي بس کله یو مجلس دري طلاق نورس د رجوع حق نبی عليه السلام بدل قسم نور کول بس دا روایت په یوې کلمې سره بيو مجلس کې دري طلاق په وقوع باندې صریح ده نوٹ مستدرک کې د دې روایت راویان دي مناسب روایت صحیح ده مخکې دلیل تلاړ شي دلیل نمبر 11 صفحه 131 تتا سوراشی دلیل نمبر 11 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے ابن عمر فرمای یو کس د عمر رضو خوا تراغه وای زما پلار خوا تراغه او ویل ما په حالت د هیڅ کې خپل ویل طلاق بت ور کړی دي مخکې مونږ ویل چې بت کې یو طلاق یا درې طلاق نه کېدی شي هغه فرمایل تا د خپل پروردگار نه پرمانی کړی دا تا د خپل پروردگار نفر په کوم صورت کې راځي چې یو مجلس درې طلاق وي ستا بیبي ستانه جدا شو هغه ول عبد الله سره کوم د واقع پیښ شوی نبی رسول الله هغه ته د رجوع اجازه ورکړو فقال له عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امره ان يراجع امراته نبی علیہ السلام حکم کړو هغه ته دا چې رجوع وکړي خپل بیبي ته من طلاق بقي له د وجد هغه طلاق نه جواقي د غیر پر و انه لم يفق لك ما ترجو به امراتك او ستاره پر نه دی باقی هغه چې رجوع کې باغ سره خپل وی ته سنن کبرا جی نمبر 7334 مجموع زواج نمبر 4335 نوٹ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خپل بیبی له یو طلاق ورکړی و دی وجنه هغه ته د رجوع حق باقی و لیکن دې کس درې طلاق نیت کړی و د دې وجنه د رجوع حاصل نه و نو دین دا صراحتن ثابتېږي چې د خپل بیبي له درې طلاق ورکړی و دی وجنه عمر رضی الله عنه حکم کړو چې د رجوع نشي کولای او د دین دا معلومه شو چې عمر رضی الله عنه دی حکم نه د نبی علی السلام د حکم نه ماخوذ ګڼلو څنګه چې د الفاظ د حدیث نوازی ده او د دین دا معلومه شو چې د درې طلاق نو وروسته د رجوع حق د عمر رضی الله عنه په ذهن کې نه و ور نبی علی السلام به د ضرورت په وخت کې خامخا د دې تذکرہ کولې او په تور د حجت به بیانولې دلیل نمبر 12 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی الله عنه چې کله بد ګور ابن عمر سره خپل د واقع پیښ شوی و د ابن عمر سره په خپل باندې واقعیا پیښ شوی و د په خپل مبتلا به وزته د مسلې سو کوم بیانایو عبداللہ ابن عمر نے چې کله دې قسم مسلې باره کې سوال وشو نو قال لاحدهم اما انت ان طلقت امراتك مره او مرتين کته یو ځل یا دوزل طلاق ورکړي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا ما ته نبی سم دی حکم کړو ته رجوع کولای شي بیا ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك او کته درې ور کړي نو بیا خزبته حرام شوی دا تر دې چې نکاح وکړي بل چا سره عصيت الله فيما امرك من طلاق او نه په واسوي الله فيما امر او نه فرمانی کړي ته الله پاغه سکی چې ته الله حکم کړو من طلاق امراتی بارت نو ګور نه فرمانی په کوم صورت کې راځي چې درې طلاق د یو مجلس درې طلاق د
نو دا ټول سری دی یو مجلس په درې طلاق باندې و ابن عمر مبتلا به و په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دغه زده کړو چې یو مجلس درې طلاق نو واست خزه حرام ګرځیو مسلم جی نمبر 1476 دلیل نمبر 13 نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل من طلق ثلاثا قال لو طلقت مره او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا ما تر دقه حکم کړو چې یو یا دو طلاق نو واست رجوع کول شو فإن طلق ثلاثا فحرمت حتى تنكح زوجا غيره بخاري نمبر او کدرې دی ور کړی خزه حرام شوی د بتاو حلال شری نه بغیر اوس بهل نشته دی استدلال دی روایت معلومیږي چې درې طلاق نو ورسته هیڅ گنجائش نه پاتې کیږي او خزه په خپل خاوند به حرام ګرځي او دین دا معلومه شو چې د یو او دو طلاق نو ورسته د رجوع کول حکم خود نبی علیه السلام نه ثابت دی لیکن د درې طلاق نو ورسته د رجوع کول حکم نه ثابت ورنه عمر رضی الله عنه په دې حواله ضرور ورکړي او د هغه نه خلاف د پتی ورکول جرأت پرې کول نه نوٹ دین دا هم معلومه شو چې دې کله درې طلاق په یو مجلس کې ورکړي وو ځکه کچری داسې نه وي نو عمر رضی الله عنه دا نه فرمایلی چې تا د طلاق په سلسله کې د الله جل شانه نه فرمانی کړې ده ځکه چې په هر دور کې یو طلاق ورکول سره د حکم تامین کیږي نه فرمانی نه کیږي نه فرمانی ته حل راځي چې کله چې درې طلاق په یو ځای ورکړي شي اهم نوٹ او تنبیه مخکې ما تاسو ته ویلو د طلاق په باب کې په اکثر روایتو کې باسي تربک او بانت امراتک الفاظ راځي دا الفاظ راځي اسوي تربک نه پرمانی کړي اسوي تربک نه پرمانی کړي تا د خپل رب نه پرمانی په کوم صورت کې راځي چې درې طلاق د یو وبانت امراتک او جدا شوی دا خزستا نو جدا شوی دی یعنی حرام شوی دی بتا باندې دا دلالت کوي په درې طلاق په یو مجلس کې ځکه چې د پوره امت اتفاق ده چې ګناه صرف په هغه طلاق راځي چې هغه په یو مجلس کې ورکړي شي کم چې په درې دوهرونو کې ورکړي شي نو هیڅ څوک دا نه وایي چې دی ګناګار دی بس هر کله چې د ګناه لفظ راشي نو مراد به یو مجلس وي اگر چې د مجلس ذکر به ګران نشي دلیل نمبر 14 الزید بن وهب رضی الله عنه نه روایت دی چې په مدینه طیبه کې یو مسور مزاج چړې وو هغه خپل ویله 1000 طلاق ورکړیو خزر زر طلاق ورکړیو کله چې د معاملې عمر زو ته پېښوا د سره د دا ویل ما خو صرف د خوشتبوي غب پته ورکړیو زما خو قصد وراده نو فالله عمر بالدرته د پر کوړه باندې و وقاله ان کان لایک فی کسر ول درې درله پوره دی بس ته نه خو اوس صورت ته نه کړنه خو لغو شو سنن کبرا جن نمبر 733 استدلال دی روایت صاحب شو چې نواز عمر رضی الله عنه یو کلمې سره او په یو مجلس کې د ورلشي طلاق له اعتبار کوو کله 1000 طلاق شرط دستور به 1000 وړه به نه بسکل وی لیکن چې په شریعت کې درې طلاق نه زیات ثبوت نشته دی وجنه د 1000 د درې طلاق حکم وکړو باقی لغو دلیل نمبر 15 حضرت انس بن مالک نے روایت ده قال عمر بن الخطاب في الرجل فرمایلی عمر جو بارده سړی کی یطلق امراته ثلاثا چې طلاق ورکړي هغه خپل بلدري قبل ان يدخل بها مخيدنه چې دخول وکړي هغه سرندې مجلدري قال ای ثلاثه فرمایل لدري وړه وکیلا تحل له حتا تنکي زوجا غیره تردی چې هغه نکاح وکړي بل سره وکانه دا تاوی او جو کله چې ورته دغه سړی چاره وستو را بغیر ورته نو هغه به دردمن کو سزا به ورکول چې تا ولي په یو مجلس کې درې طلاق ورکړي دي سزا به ورته ورکړه تعزیرا نمبر 734 استدلال دی روایت نه ثابت شوی چې کوم خلی سره خاون هم بستری نه وکړي او دې له به درې طلاق ورکړه نو عمر نه هو بدري کړل او دا به سبب فرمایله چې هغه د لپاره حلال نه ده حتی تنکه زوجن غیره او په یو ځای د درې طلاق ورکول باندې سزا ورکوله دلیل نمبر 16 عبدالرحمن بن ابي ليلى روایت کوي ان علي في من طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل به قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره پیږي په ترجمه سن کبرا جی نمبر 734 استدلال ده هم په هغه صورت کې دي چې درې طلاق په یو ځای ورکړل شي ویلي ځکه چې قبل الدخول د درې طلاق تصور نشي کېدای دلیل نمبر 17 جاء رجل الى علي رضی الله عنه فقال طلقت امراتي الفا ما خپل بیبي له زر طلاق ورکړل که زر طلاق په یو مجلس کې وجودا جدا وکي وای کنه په یو مجلس یو زر طلاق له وجودا جدا به رسول کم تر بغره عبد نوح علیہ السلام عمر بغواړیو قال ثلاث تحرم عليك واقسم ولدري طلاق حرامي دي له اقسم سائرها بين النساء واقسم سائرها بين النساء او تقسیم کا دا ټول په خپل خزو ومنس کې دی ورته په تور د زجر او د زورنی ویلو نو کبرا جی نمبر 734 کې استدلال دینه معلومه شو چې قادر چې هم د یو مجلس درې طلاق د درې وایي دلته غیر مقلدین هم دغه خبر راوالي به اعتراض شروع جمله په تور د زورنی وی ازمای ملګری ته خبر وکي هغه به
د زورنی خبره راواخلي او هغې نه بیا قصه جوړه کړي بنیاد په هغې ودروي دغسې غیر مقلدین هم دی سره نقل کوي د حضرت سوید بن غفر رضی الله عنه چې کله عادل رضی الله عنه شهید شو د حسن رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه په لاس باندې خلکو بیا تو کو دی امیر المؤمنین منتخب کو نو حضرت حسن رضی بیبي خزیمه خپل خاوند ته ویل اے امیر المؤمنین تا ته خلاف تا ته مبارک دي شدغه سی ورته ویل نو په دې باندې حسن رضی پرمل اعتدا مبارک باد د علی رضی په شهادت باندې راکې د په دې باندې خوشالي اظهار وکړو ز په درې طلاق سره طلاقي هغه خپل عدت جامې واغسته او الته عدت تیر کو هر کله چې عدت ختم شو نو اثر نو دی لرد باقی محرم ورکو او 10000 روپۍ مزید 10000 درهم مزید امرله هغه پرمل هغه شعر ورته راولي ګل طلاق ورکون کې رجیب نه دا مکمل ویل چې دی لاړ اوس په مال زکوما نو هغه شعر جده تراولي ګو حسن رضی الله عنه وجړاله او وی فرمایل لولا انی سمعت جدی کچر تمانوی اوریدل د خپل نیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او حدثنی ابي یا حدیث ما تنوی بیان کړه زما پلار نو سمیا جدی چا اوریدل زما د نیکه نه یقول چا فرمایل ایما رجل کوم یو سړی طلق امراته چې طلاق ورکړ خبرې ویله ثلاثن و درې طلاق په وزه او ثلاثن د الاقرار لم تحل له حتى تنكز حلال نه تر دې پورې چې بل خاص سړي سره نکاح وکړي لراجات و نو ما بخامه خواب ما رجوع کړی وې دی ته دارقطنی کی نمبر 2427 سنن کبرا کی نمبر 736 استدلال دی روایت معلومه دي چې د دې طلاق د یو مجلس نورو سره داسې حرام دي څنګه چې بجداریا دهرونو کې د دې طلاق نورو سره رجوع حرام ده کله یو مجلس د دې طلاق نورو سره د رجوع سره امکاني صورت باقی وي نو حسن رضی الله عنه بخامه مراجعات کړي وي اعتراض مخکې زه مناسب دلیل ته صبر نمبر 138 یو پاڼه واړوي مخکې لاړ شي درې نمبر 19 د ابن عباس نو فتوی په دې باب کې د 200 ورځې طریقې را جمع کړي خدلته یو سو وایو ذکر ابن عباس پر روایت تل به بحث راځي په د ابن عباس نو روایت تل خو ګوري مولا خپل فتوی ابن عباس نو اگر درې طلاق وقوع وخا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته یو کس راغی وی چې زما تر خپل بیبي درې طلاق ورکړي او د هغه څه صورت کې دی چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي استاد تر د الله جل شانه نه فرمانی کړی دا اوس هیڅ صورت نشي کېږي ویل د حلالي په صورت کې جواز صورت نشي پیدا کېدی ابن عباس زمو فرمایي سوچ چې الله سره دوکه کې الله به دغه بدل ورکړي غیلو سنن کبرا کی نمبر 736 تحویل نمبر 234 په دغه زمانه کې دا وابیان نو دی وجناوی ورته د سختۍ سره حکم بیانو زمون په زمانه کې مقدار خبيث بچی نه وي نو ضرورت بنه په خیره شي او مدرسې ولا په ورته حلالي مشوره اگر هلي صورت ورته ورخو دی او بس د خبيثان راوتی دي ته مونږ ته پته دالږي زمو مدارس والا ته چې کوز دې سړی ته ویل چې د خزه پته حرامه رزګر زمزي کوه نو پته د ورته چلته گنج تزي یا سریه تزي هغه ورته ډایرک د اهلی حدیثو پارم ډکې او سړی د ټول عمر په زنا حرامو کې مبتلا کوي زموږ مدارس ولا دغه مستقبل ته سوچ وکي او دغه وکي چې بس خیر د وختي ته ورکه ګناه وشي وسو حلال مشروطه خدای رشي د ټول عمر د زنا نو د حرامي اولاد نه بچو دلیل نمبر 2 د ابن عباس جنو یو روایت ده چې یو کس ابن عباس جنو په خدمت کې حاضر شو سوال یو کل پاسه عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس مجاهد وای در ابن عباس شاګرد دی زر ابن عباس فخوا کیوم بجا رجل یو سړی راغی فقال او فرمل انه طلق امراته وسلام خپل بل درې طلاق ورکړي دي قال فسكت ابن عباس رضی خاموش شو حتا ظننت تر دې پوری ما ګمانو انه رد ویلی چې د بخزه واپس کې دیت ثم قال ابن عباس فرمل ينطلق احدكم شروع یو کس تاسو نو بیر قبول هموقه کما قلتو پاگلتو پاگا باندې سور ثم یقولو یعنی درې طلاق ورکی بما ترای ثم یقولو بیا وی ابن عباس اے پل ابن عباس و ان الله وبشک الله تعالی قال فرمایل دی مې تق الله یجعل له مخرسوک چې الله نه وای ګرځو او بغرضی الله تغیر پرد و تولار یعنی طلاق په باب کې اگر شری قانون خیال وساتو درې طلاق یو مجلس کې ورنکړ درې طلاق هم بس یو ورکو پرې و انک او بشک تلم تتق الله د الله نه یریدل فلا اجد لك مخرجا درې طلاق دی په یو ورکړي پس نه بیا موږ مستاد پرد و تولار عصیت ربک نه پرمانی کړي تا در خپل نه پرمانی په کوم صورت کې کیږي لکه وای کنا
نافرمانی کړي تا طرف لوبان ادمن کای امراتو او جدا شوی دستانه بیبستا و ان الله قال الى اخره. ابو داود جلد نمبر 1306 کتاب الطلاق سنن کبرا جلد نمبر 7331 دلیل نمبر 21 امام مالک رحمه الله فرمای ان رجلا قال لابن او عباس د باب هم لګول دي کتاب الطلاق باب بقیت نسخ المراجعات عبادت لقد الثلاثون. دلیل نمبر 21 امام مالک رحمه الله فرمای ان رجلا قال لابن عباس رضی الله عنه اني طلقت امراتي 100 تطليقا اے ما خزل السل طلاق ور کړی دي او سل طلاق وجود د مجلسونو کې کېدې شي لکه فما ذا ترى علي تزما بارک څه خیال کېو. فقال له ابن عباس رضي الله عنه طلقت منك ب93 اتخذت بها آيات الله هزوا. په دې درو طلاق شوی د ستن مې تا د الله د ایتونو سره ټوغي کړی دی الله پر دې سزا درکې.